السلام علیکم ورحمت الله. دا مریض یو هفته مخکې راغلی و، دا راغورځېدلی و او دته په دې لاس کې انجري شوې وه، د ایلبو کې. دې ته وایي ایلبو لاکینګ انجري. دا مکمل داسې لاک شوی و او دا پړسېدلی هم و او ډېر زیات سویلینګ پکې و. نو دته ما په هغه وخت کې د واورې ټکور او دا اکسرسایز اډوایز کړی و، نو د هغې سره د ده دا پړسوب هم ختم شو او دا لاکینګ چې کوم دا لاک شوی جاینټ دی دا لږ ډېر په دې کې سیده والی راغی. نو دته به اوس مونږه د وزن اکسرسایز شروع کوو. د هغې سره به د ده دا لاس نور نیغېږي او په دې کې چې دا کم لاکینګ یا دا کم جاینټ چې لاک شوی دی نو دا به کولاویږي. نو په داسې قسم انجري کې اکثریت دا چې کله سړی راوغورځېږي نو دا لاس یې مخکې ولګي او دا وجود دا وزن چې کوم دی نو په دې لاس باندې راشي، نو د هغې د وجې نه د دې دا جاینټ چې کوم دی نو دا لاک شي. زموږ پښتانه په دې کې دوه ډېرې غټې غلطیانې کوي. په دې کې چې کم میډیکل یا ارتوپیډک ګایډلاین دي نو دوه طریقې د علاج دي. یو دا چې کله په دې کې پړسوب او په دې کې دا سویلینګ راشي او دا زخم پکې په هغه ټایم کې نو دې له به په هغه وخت کې د واورې ټکور ورکوي چې دا یخېږي. نو هر کله چې کله یو شیز کې پړسوب یا زخم وي نو چې هغه ته یخې نو هغه زخم راټولېږي او هغه انفیکشن راغونډېږي. نو زموږ پښتانه څه چل کوي په دې کې چې هغه اکثر کرکومان ګرم کړي او ټکور وله ورکوي، ګرمۍ یې. نو د هغه ګرمایش سره دې له په هغه ټایم کې ګرمایش نه ایټي، په هغه ټایم کې ګرمایش سره د دې دا انفیکشن یا دا زخم چې دی دا نور خورېږي. نو دا یوه ډېره غټه غلطي کوي. دویمه غلطي پکې زموږ خلک داسې کوي چې په دې کې دا وایي چې یاره دا به تا دې له مومنټ ورکوي چې دا څومره مومنټ کوي نو دا به د دې دا لاک چې کوم دی نو دا به کولاویږي او دا به ورو ورو په دې کې دا لاک پرې ختمېږي. نو زموږ پښتانه داسې چل کوي چې ډایرکټ وایي یاره ماجر لی رسوئ. نو چې ماجر لی بوځي نو هغه ته دلته تختې تاوي کړي او په چرړو باندې وتړي کلک کلک. نو چې کله دا وتړي نو دا دغسې لاک چې کوم دی داسې تړلی شوی پاتې شي نو دا په دې ځای کې دا لاک پاتې شي او دا د عمر برله دا لاس وله معذوره کړي. ما سره تقریبا 2-3 داسې مریضان دي چې هغه زما په نوټس کې راغلي دي چې زه به تاسو ته د هغې ویډیو هم شیر کړم چې هغوی له دغه شان په بچپن کې داسې دا لاکینګ ایلبو لاکینګ انجري ورته شوي او ماجر یې وله په تختو باندې تړلی نو د هغه د عمر برله هغه لاس یې وله معذوره کړی. نو دی به اوس د دې وزن اکسرسایز کوي، د هغې سره به د لاک کولاویږي. د دې لپاره ما اوس وزن دغه کوو دته مونږه چې اوس دا کم نیمه خښته چې کم دی وزن دی په دې باندې چې دی چوتی نو دته څه تکلیف نه کېږي او دا روغه خښته چې کله دی چوتی نو د دې لاس ته لږ دی نشي برداشت کولی. نو دی به اوس دا 2-3 ورځې په دې باندې اکسرسایز کوي، داسې دا وزن ورته ما برابر کړو په دې نیم دغه سره به دی اکسرسایز کوي. دا به دقسې بره کوي او چې 4-5 ورځې وشي او د ده دا لاس کله د دې برداشت بیا ټیکي نو دا به بیا روغه خښته راوالي، په هغې باندې به بیا اکسرسایز کوي. بیا د هغه روغې خښتې نه به بیا لږه مطلب لږ وزن نور سیوا کړي. په دې طریقه باندې به دی دا وزن سیوا کوي او د ده دا لاک چې کوم دی دا به کولاویږي. والسلام.